بسم الله الرحمن الرحيم مسائل الشهادات توجه سر به وګ دو پویګو به خلکشن سوچ غواړي مسائل د شهادت دي یعنی کله چې د دوو کسانو د گواهانو ترمنځ اختلاف راشي څه مطلب اختلاف یو قسم گواهان پیش کی او بل هم پیش کی نو تاسو ته معلومه ده چې گواهان خود مدعی معتبر وي نو کله دا پته نه لګي مدعی پکې څوک دی نو هغې دپاره راته اصول بیانوي یعنی دا یو حقیقت دی چې گواهان صرف د مدعی معتبري دا مشکله ده چې اوس دې دواړو کې چونکې دواړو گواهان راوستي مدعی کم یو دی چې هغه گواهان له موږ اعتبار ورکو نو متوقع دی راته وایي بینه د تواتر بنفي کې دا مخکې موږ ویلیو چې د تواتر والا گواهان راولي په نفي کې نو بیا به دغه گواهان معتبر وي هو که نه یا په حدودو کې د نفي تواتر والا گواهان راولي مثلا یو سړی 4 کسان وایي پلان کې پېښور کې زنا کړې وه 3 تاریخ 8 بجې باندې او نور کسان تواتر سره ثابت کی چې په 3 تاریخ 8 بجې خدا سړی په اسلام آباد کې و خیر هم دی که نه او یا په نکاح کې یا په طلاق کې یا په قصاص کې په دې ټولو کې په نفع باندې که گواهانی خو چې تواتر سره وي دا به راجح وي په هغه گواهانو چې هغه اثبات کوي ورسېدلې په دې باندې اول نمبر مدعی باندې دی حق دعوه وکړي او گواهان په هغې باندې راولي مدعی خپل طرفه گواهان راولي او هغه نفي وکړي نفي او تواتر سره ثابت کړي همدغه شان یو کس باندې گواهان راشي د زنا کړی وخت می مثال درکو او نور تواتر سره گواهان راشي ګڼ هغه وایي چې دا خو دې وخت کې دلته ونه دغه شان 3 تاریخ 8 بجې پلانکی سره نکاح کړی ده تواتر سره ثابت کی چې هغه دلته ونه طلاق ورکړی دغه ځای کې تواتر سره ثابت کی مخالف چې دا هغه دلته ونه دواړه گواهان راولي د نفي والا کوم چې تواتر سره ثابتي دغه گواهانو لپاره اعتباري بینه التواتر فی نفي من المدعى عليه بینه د تواتر چې نفي کوي د مدعى عليه نه یو حق ته نفي کوي یا تواتر په حدود کې نفي اند نفي به اعتبار سره چې مطلب دلته دا نو جنای نه د کړي یا په نکاح کې وي نکاح نه د کړي دغه ټیم کې ځکه دا ونه یا طلاق نه دی ورکړي ځکه دا نو دلته یا قصاص د سړي دلته قتل نه دی کړي ځکه دا دلته ونه ټول ثابت کی تواتر سره نفيا وایو نفيا د براجح وي په بینه د مدعي باندې اثباتا پوه شولې څوک چې ثابتې مدعي هغه باندې به راجح وي اصل کې تاسو ته معلومه ده څوک چې خلاف ظاهر وي کنه هغه مدعي وي دغه کوم صورتونه موږ ویل دا ټول کې دا څوک چې د نفي گواهی ورکوي دا خلاف ظاهري ذکر د گواهانو له اعتبار دی ماده نمبر 185 بینه مدعی خلاف الظاهر نور اصول راتوی انتهایی مزیدار یو قسم گواهان راولی خدا ظاهر موافق الظاهر وی بل قسم گواهان راولی هغه خلاف ظاهر وی نو چا غیله به اعتبار وی خلاف ظاهر والا ځکه دا مدعی دی یو کس گواهان راولی او دغه داوا او دغه د گواهانو شهادت چې د حس موافق وي محسوسيږي او بلغه مخالفي نو شاغه چې حس موافق هغه به منو دلته بدانه چې خلاف ظاهر څوک دی خلاف ظاهر څوک نه دی نه حس ته چا سمرګرته کوي دا خبره صحیح ده یو کس د مدعی د حدوث دی د یو نوی کار نو دا زیادت ثابتي د گواهانو له اعتباري د بل په مقابله کې تاسو ګورئ بینه مدعی خلاف الظاهر رسي مقابل روان دي او مدعی ما يشهد له الحس حس چې چا لپاره گواهی ورکوي لکه موږ مخکې ویلو که ذهن کې وي د یو کس په بار پروتي
تصرف هم چې ویلو. او مدعی الحدوث څوک چې د حدوث دعوه کوي نوې ماته پیدا شو. او مدعی العقل یو سړی د عقل دعوه کوي چې دا سړی روغ. او مدعی الاکراه یو سړی د دې ټولو مقابل روان دي کا دا کار چې کول خو خوښ نه وکړي زور باندې شوی په دې گواهان موجودي. دا ټول چې راجحه هر یو سره لګاوس دا راجح دی په بینه د مدعی موافقت الظاهر باندې ذکر مدعی علیه د څوک چې ظاهر موافق وي د گواهان له اعتبار نشته لري دا غي سره ولګوا. بینه مدعی خلاف الظاهر راجحه علی بینه مدعی موافقت الظاهر وصور سیدلې به او مدعی ما یکذبه الحس هغه سره ولګوا. بینه مدعی ما یشهد له الحس راجحه على بینه مدعی ما یکذبه الحس ورسید لې کنه بیل تاسو خدای سره به څنګه ذکر کړي قابل نشته. او مدعی العقل لیکنه او بینه مدعی العقل راجحه على بینه مدعی الجنون او العته چې څوک د جنون داوا کوي د سړی ته کار کول لیوانه وو بل وینا چې کار یې کول او عقل مندو دواړو غواهان را وصل عقل مند غواهان چې دي څوک چې عقل ثابتي غیله به اعتباري همدغه شنعته ماتو والی مقابله کې به د عقل مند ولا غواهان معتبر وي. او مدعی التطوعی دا الاکراه سره ولګوي. بینه مدعی الاکراه شدا راجحه على بینه مدعی طوعی دی کنه. اچھا طوعی یعنی رضا والا معنی باغه راجح وی. ماده نمبر 186 بینه مدعی صحتی یار یو بیل ولګوي مړه سلانجه جوړه کړي. بینه د صحت د مدعی چې دی څوک چې د صحت دعوه کوي دغه مدعی بینه به راجح وي په هغه مدعی باندې څوک چې د مرض دعوه کوي. یو سړی وایي دا کار ما کړی زه مریض ما گواهان پیش کی یا بلان کی دا کار کړو مریضو گواهان پیش کی بل وایي دا کار یې کړو صحیح گواهان پیش کی نو صحت والا به راجح وي. یو سړی گواهان دعوه وکي د خصوص گواهان پیش کی او بل د عموم گواهان پیش کی خصوص والا به معتبر وي. یو کس د امر عارض دعوه وکي گواهان پیش کی او بل استصحاب الحال خبره کوي گواهان پیش کی امر عارض چې ده کنه د خلاف ظاهر ده دا به مدعی حسابيږي د گواهان له اعتبار وي. یو کس دعوه د مالداري وکي گواهان پیش کی او بل د غریبۍ کې گواهان پیش کین مالداري چې دا نه وي شه دي حدوث منګ بر ویلو کنه نو دی دا به مدعی حسابيږي دا یو زیادت ثابتې ښه. بینه مدعی صحت او مدعی الخصوص او مدعی الامر العارض او مدعی اليسار راجحه على بینه مدعی المرض او مدعی العموم او مدعی استصحاب الحال او مدعی الانصار. 187 بینه مدعی موت المورث راجحه على بینه المدعی حیاته. یو وی چې مورث ژوندې دی بل وی مړلې نو څوک چې د مرګ خبره کوي کنه هغه نوې شی ثابتې زیادت ثابتې د گواهان له اعتبار وي. و پر رسیدلې بینه مدعی البیع راجحه علی بینه مدعی الرهن او الهبه او الاجاره. یو کس وی دا شی د خرڅ کړي بل وی نه هبه کې ور کړي دی یا رهن کې ور کړي او یا اجاره کې ور کړي دی نو څوک چې د بیع خبر کوي د زیادت ثابتې ښه. زیادت نوې عقد دی چې هغه کې واپس هم نه کیږي هبه کې واپس کیږي او د نور دواړو کې خود سره ملک راځي نه چاته چې ورکی. نو وی بینه مدعی البیع راجحه على بینه مدعی الرهن او الهبه او الاجاره. بینه مدعی جرح الشهود لاجل الفسق والعداوه الدنيويه او سائر ما يرد به شهاده الشاهد. ولی یو طرف ته گواهان راشي هغه د مزکین راشي دسی وای یو سړی گواهان پیش کی بل پرد وکي چې دا صحیح خلق نه دی نو به گواهان دغه گواهانو په باره کې گواهی ورکي چې دا صحیح خلق دی
نور گواهان اگواهی ورکی چې دا غلط خلق دی فاسقان وغیره دي نو څوک چې د گواهانو د جرح گواهی ورکی هغه راجح وي د نوې شی ثابتې ځکه اصل خو عدل دی کنه نو څوک چې جرح ثابتې هغه گواهان له اعتبار وي زیادت ثابتې پیږي به کنه نو وی بینه جرح الشهود بینه مدعی جرح الشهود بینه داغه مدعی چې هغه داوا د شهود د جرح کوي دا شهود ټیک نه دي ولی فاسقان دي یی وسر عداوت دنیوي او سائر ما مړ بس عداوت دنیوي مطلب ما سره عداوت دنیوي دي زکه زما خلاف گواہی ور کوي قاضي صاحب او په دې باندې به گواهان راولي ابل ورته وی چې نه هیڅ د عداوت دنیوي دي مدعی سره نشته قاضي صاحب د گواهانو منا اب دې باندې گواهان به راولي پتن لګي ورسېدلې کنه یو کس خلاف گواهان راشي اداو کی ما سره د دې گواهانو عداوت دنیوي دي ځکه زما خلاف گواہی ور کوي په دې گواهان باقاعده راولي ابول وی چیز قسم عداوت دنیوي مدعی سره نشته په دې باندې گواهان راولي د چا غو قبلو څوک چې عداوت ثابتې ښه او سائر ما یا ټول هغه یرد به شهادت الشاهد هر هغه شی چې هغه سره شهادت رد کیږي په دې چې څو گواهان راولي دا براجح وي په بینه د تعدیل د شهود باندې 190 بینه الخارج علی الملك المطلق راجحه على بینه اليد على الشراء والارث من ویلو کزین کمی ملک مطلق چره دا ازیت ده ویلو کنه څوک د ملک مطلق داوا کوي اگر چې خارج دی خارج لاس کېم دا شی نه دی او بل صاحبیت دی هغه د ملک مقید چې دا زما دی شراعا یا زما دی ارسن دم بسی وی نو بیم پی چا گوان قوی وی راجی وی دی ملک مطلق والا بینة الخارج على الملك المطلق راجحة على بینة ذي اليد على الشراء والارث في المتفرقات دې توسم وقت دی کا دې کې ګڼ صورتونه جوړيږي ان ادعى ملكا مطلقا فإما يكون العين المدعاة في يد أحدهما أو في يدهما أو في يد ثالث تاسو وګورئ دو کسانو د یوشي په باره کې د ملک مطلق داوا کړی د آیات ساتي خبر دې زنه شروع شوله د څه داوی کړی ملک مطلق یو صورت شو په دې کې وس خپل درې صورت جوړیږي دا کوم عین شی چې د عین مدعا به یادو اول صورت فی ید احدهما دی د دوړو مدعین کې د یو په قبضه کې دی دویم صورت فی یدهما د دوړو په قبضه کې دی او دریم صورت د دوړو په قبضه کې نه دی د ثالث په قبضه کې دی دا درې صورت من کله جوړ کړه چې کله داوا د ملک مطلق شوی صحیح ده کنه اوس په دې کې یو صورت ترلی او غیله څلور صورت بیانې او به حکم لګی ښا تاسو وګورئ ان ادعى ملكا مطلقا دې خبره شروع شوله فإما ان يكون العين المدعاة في يد احدهما یو صورت او في يدهما دو صورتنا او في يد ثالث څو صورت شو درې اوسرا شیو تیرلی داوا د ملک مطلق شوی دا فإن كان في يد احدهما اول ترواخصلو کنه ها توجه جی د ملک مطلق داوا شوله مثلا ما ویل عمران سره چې اچھا جی فی دی احدهما ولا صورت ده کنه ما سره د کتاب من القضات لاس کرا سره ده زم د ازما ده مطلقاً ویما د زبیر مولوی سی وی د ازما ده د مطلقاً وی خو فی دی احدهما ازما پلاس کې د پلاس کې نه ده تاسو پیږئ کوم صورت جوړ شو داوا د ملک مطلق او فی دی احدهما اوس دې کې څلور صورتونه دي یا خو دوړو تاریخ بیان کړي ما سره د یک تاریخ نه دی دویل ما سره تاریخ بیان کو او یا به دوړو تاریخ نه بیان کړي نو ما تاریخ بیان کړي چې ما سره کله نه دی او نه د بیان کړي په دې دوړو صورتونو کې حکم دار چې دا به د خارج زبیر لبه ورکو زده شو کنه داوا د ملک مطلق دا فی ید احدهما دا او دوړو تاریخ برابر بیان کړي یو دا ټکی مینو ویلې تاریخ بیان کړي دی یو امام ویل د یک تاریخ نماز سره د ویل یک تاریخ نه دی او یا دواړو د سره تاریخ بیان کړي نه دی
نو حکم یې څه شو نو فإن كان في يد أحدهما فإن الرخاء سواء یو شان بیان کو او لم يرخا فهو للخارج پدې پوه شولې نور صورتونه پاتې دي وإن الرخاء واحدهما اسبقوا فهو لاسبقهما هم دقه ملک مطلق دا ولا توجه جی او في يد احدهما دي دوړو تاریخ بیان کو سوا نه دي یو تاریخ مقدم دی بل مؤخر دی نو سبقت تاریخ د ترجیح وجه وکنه نو کغه صاحبیه دغه کړه خارج غو بهر حال بغه معتبري غلب ورکو پوه شي بي وإن الرخاء كمان واحدهما اسبق فهو ليسبقهما وإن الرخاء احدهما دون الاخر دا یو صورت پاتې شو هم دقه داود ملک مطلق د فی ید احدهما د یو په تاریخ بیان کو بل پکې نه دی بیان کړي اوس بچ کو امام یوسف سی وایي اوس به مورخ تور کو کاغه صاحبیت دی او کاغه خارج دی او طرفین وایي خارج د باره به فیصله کو وقت دې اعتبار نشته شا بیان کړي وقت او کا نه دی څوک وایي طرفین وایي تاسو ګورئ وإن الرخاء احدهما دون الاخر فإن ابي يوسف رحمه الله يقضى بسلب کیږي للمؤرخ د پاره وعند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله دي دوله ويقضى للخارج ولا عبره بالوقت وقت له اعتبار نشته دي وليس بوي شولې بي دا ملک مطلق خبره وا او في يد احدهما تو صورتونه ذکر شو څلور حکمونه درې ولګیدل کزین کیمی اول دویم شریک یو حکم خارج له ورکو او د دریم د بارا اسبق د بارا به ورکو او څلورم کې به اختلاف وي مې سب سویل مؤرخ لا او نور ویل شي خارج لا تاسو وکنه وصول راشي وان كان في يدهما او صورت مخ کې وکنه في د دوړو بلاس کې قبضه کې دي او د بل صورت مسويه یا في يدي ثالثین دي د ټول حکمونه کې دوړ یو شان دي نو راي وکړه کا في يد احدهما سره د څلور صورتونو تیر شو ملک مطلق کې وس في يدهما یا في يد ثالث ته په ملک مطلق کې دیم څلور صورتونه دي اول کچري تاریخ دوړو نو بیان کړي تاسو نور پیږي زما د زبیر دوړو قبضه کې دي یعنی زما په قبضه کې دي نه زبیر دي نصیر په قبضه کې دي نو تاریخ دوړو نه دی بیان کړي دیو صورت او یا تاریخ بیان کړي دوړو یو تاریخ بیان کړي ایک تاریخ نه ما سرم دي ما خص زما دي زبیر و ایک تاریخ نه زما دي نو بدی دوړو صورتونه کې حکم دار چې په من باندې به ته تقسیم کی وای شولې بي دا کله دي چې فی یدهما دی او یا فی یدی ثالث دی او د ملکی مطلق دا ودا نو فإن لم يرخا یو او الرخا تاریخا واحدا وبرهنا او غوان علی ورا وصل يقضى بينهما درې صورت دو صورت شو کنه دریم صورت دی کدوالو تاریخ بیان کو یو تاریخ اسبقو نو سمق زوړو کوم دی شال به ورکو اسبق لا او که تاریخ یو بیان کړو بل نو یو بیان کړو دا څلورم صورت تلته مدلتم دی ماغه ترتیب رانی ولې ده نو به امام سی وای تاریخ له اعتبار نشته په من به وتنیم کې دی مسله کې نیمه یو ته په منځ کې او امام یوسف سی وای نه مورخ له ورکه غمخ کې مورخ یاد کړو غمخ کې مسله کې او امام محمد رحم الله وای چې تاریخ نه دی بیان کړو مقاله به ورکو د څلورم صورت کې درې واړه شو مخالف شو کنه تاسو ګورئ وإن الرخاء والتاريخ واحدهما اسبق فهو للاسبق ثم لا يقضى بعده لغير دين بس بل فیصله نکو ها کابل بنوي پیسو باندې والی به خبره ده الا اذا تلقى الملك مگر دا چې مخامخ شي ملک اذا تلقى الملك منه ملک ټیک دی هم دا بل چې دا مخامخ شي د ملک سره منه دا چاله چې ور کړی دا غنی والی مطلب یو دغه هبه کی یا غنو ته میراث پاتې شي نو که داغه طرف ملک راشي به خبره ده ولو ارخ احدهما على الاخر بل ندي فإن ابي حنيفه رحم الله لا عبره بالتاريخ نو سبقو وای چې سره تاریخ بیان کړي نه دی اول صورتو کنو تاریخ فإن لم يورخا کی
تقسیمولو کنه دواړو منځ کې نو ګورې شي لا عبرة بالتاریخ ويقضى بينهما نصفين وعند ابي يوسف رحم الله للمؤرخ ته ورکوي امام محمد رحم الله وی چا چې اطلاق کړی دی كذا في الثامن من الفصولين ملخصا نقلا عن الكافي وكذا في محيط السرخسي مخکې راشي ته ورسېدلی که نه مجموعي طور باندې اته صورت ویل کې خیلی می ملک مطلق فی ید احدهما کې څلور رال درې حکم یې ولویل او ملک مطلق فی یدهما یا فی ید ثالث دې لپاره مشترکه طور څلور ویل درې حکمونه اوس راشي وإن ادعى كل واحد منهما على صاحبه فعلا ما عدا والملك المطلق توجه جی اوس پس یو قید زیات کړي ما زبیر دا وکړه چې دا شی زما دی زبیر ول زما دی ما ول زما دی ور سره ځان لږ پوهه کوي ملک مطلق خو په تیر شو کنه دا به څنګه وای ور سره د فعل داوم په مقابل معنی کوي زوی دا کتاب زما دی مان زبیر پټ کړي دی یو پر ملک مطلق دا وکړه زما دی هغه باندې مقابل معنی د فعل دا وکړه چې ترانه پټ کړي دی یا درنه په عاریه کې وړې دی یا درنه په اجاره کې نیولې یا درنه پرهن کې ایخې دی فعل دا په مقابل باندې وکړه کنه مونږ شي او یا زبیر ول دغه شان زبیر ول زما دی ملک مطلق دا ور سره په ما فعل دا وکړه مقابل باندې چې معنی عاریه کې یا اجاره وغیرہ کې یا رهن کې نیولې دی فرق باندې ورسېدلې مخکې سره د ملک مطلق دا دلته په مقابل باندې ور سره د فعل غصب وغیرہ بکی یادی واورا وإذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه فعلا ما عدا والملك المطلق څنګه بأن ادعى على صاحبه أنه غصبه منه اخما نه پټ کړی دی او ادعى أنه أعاره منه یادو کی انه اغشری زچې ما عاره دا شی ما عاریتن ور کړی هغه ته او دعه یا ما دا امانت خیره دا شی من هغه ته یعنی دا یو وی چې ما امانت کی خیره ضمیر زکه ټول غایب دی کا اخر ته راځي کوي نو ټول صورتونه کې اوس په فیصله څه کیږي دا راته وایا و یقضى العين بينهما لاستوائهما فیصله بکیږي د دواړو په منځ کې ځکه دواړه په داوا کې سړي برابر دي په داوا او حجب وجد کې وإن ادعى أحدهما فعلا على تاسو په دې پوه شولې د یو صورت چې دي کې دواړو بل باندې د فعل داوا کوله اوس وی وإن ادعى أحدهما فعلا على صاحبه مما ذكرناه وصاحبه ادعى الملك المطلق على غيره یو پکې د ملک مطلق داوا سره د دې چې په مقابل باندې د فعل داوا کوله او مقابلی سره د ملک مطلق داوا کوله په د باندې د فعل داوا نه کوله نو څوک چې د ملک مطلق داوا کوي سره د فعل هغه غیر به اعتباري وګورئ وإن ادعى أحدهما فعلا على صاحبه مما ذكرناه آج کوم ذکر کړه یعنی عاریه یا ودیعه یا د غصب دوام په وکی وصاحبه چې ادعى الملك المطلق وکي فقط لا غیره وس يقضى ببينه مدعي الفعل ولذلك بينه چدا لان بينته اكثر اثباتا دا یو ذاتی شم ثابتي چې هغه مقابل معنی فعل له کذا في ثالث من دعوى المحيط البرهاني في نوع الاخير تاسو پیږي کنه پرون د نیمه غنټو خوب نه کول نتیجه دا چې اوس مال خوب راځي سارم سبق کې ودومه محسن بو خود شوبم مطلب 10 منټه جوړ شي کنه مازیګر نه مخکیم برابرۍ 10 منټه جوړ نه شي نو سمال راځي بالکل حتی دی روان سبب کې خوب یم سړی ویني ته تاسو په سوچ وکړئ روان سبق کې ښه خجی ماده نمبر 193 ادعى كل واحد منهما الارث من ابيه فان كان العين في ايديهما او في يد ثالث تاسو لګو غورئ مخکې د ملک مطلق خبرې وي اوس راشي ملک مقید ته او باقي کې ملک مقید کې د ارث والا ول بیانې زویم چې دا کتاب زما د میراث کې رانه پاتې شوی دی او زبیر وی میراث کې راته پاتې شوی دی زبیر وی دا زما د ماته میراث کې پاتې شوی ارث ملک مقید دا ودا کنه
خو اوس د دې دوه صورتونه را یو کوي که فی ایدیهما او زما د بلاس دواړو کې وو یا فی ید ثالثو د دواړو په قبضه کې وو او یا د ثالث په قبضه کې وو هر یو دعوه د ملک مقید د میراث کوي نو سه څلور صورتونه دي راځي وایو تاسو ګورئ ان ادعى كل واحد منهما الارث من ابيه فان كان العين في ايديهما د سې احساس وږي او في يد ثالث نوس اول صورت فإن لم يورخا دوړو تاریخ نه دی بیان کړي او یا دوړو تاریخ بیان کړي دی یو ایک تاریخ ماته میراث کې بعد شوی بل ماته به ایک تاریخ باندې میراث کې ملاو شوی دي دوړو صورتونو کې به تنیمه وکا او ورخا تاریخا واحدا فهو بينهما نصفان دوړو یو حکم شو وإن الرخا يخي يودي وإن الرخا واحدهما اسبق دا صورت کدوړو تاریخ بیان کوم دې مسله کې خو یو پکې اسبق نو چاله به ورکو سبقه تاریخ له اعتباري فول اسبقهما عند ابي حنيفه رحمه الله بيبسي وعند ابي يوسف رحمه الله للاخير غوي چې رسو تاریخ بیان کړي غلبه ورکو او امام محمد رحمه الله قول دې پیش نکو کنه ويغي مبارک چا ویلي مې سب سے پشان دي څوک امام سے پشان دی وورا وقول دې کنه وقال غلط دې وقول سيدي وقول محمد رحمه الله في روايه ابي حفص تاسو کتاب نشته کتاب څه نشته ردی کتاب سره غسې شي وای نه شي غلا غصب کول شي وقول محمد رحمه الله في روايه ابي حفص كقول ابي حنيفه ابي حفص وي امام سے پشان روایت ده يعني اسبقت به ورکو او في روايه به ابي سليمان انت ابو لي کړي پر روایت د ابي سليمان کې با يقضى بينهما ولا عبره للتاريخ في الارث خرد د ځان لقول شي امام سب شان قول نه دي یو د امام سب شان قول شو چې اسبق له ورکو او دویم کې وایي چې دوړو کې به تقسیم کی یا تاریخ له اعتبار نو ور کوي په میراث په باب کې ملک مقید بالمیراث کې نو ور کوي دا څو صورت شټول درې شو کنه څلورم پاتې شو 1 2 3 4 به بلی کې کني ویني نقصان بد جوړي بیا وان الرخا احدهما ولم يورخ الاخر ومقه صورتونه شروع کړي کې خیلمي ایو دواړو نه دی بیان کړي دواړو بیان کړي یو بیان کړي مقدم بل مؤخر یو بیان کړي بل نه دی اصل صورتونه شروع دي کنه ها وان الرخا احدهما ولم يورخ الاخر وسبڅکو وي بدی کې اجماع ده چې تقسیم به کو به قضا بینهما قضيه بينهما تقسيم بشي دوړو ترمنځ نیم اجماع وان كان العين في يد احدهما دا خو صورت ملک مقید بالارث خو في يدهما او في يد ثالث اوس که في يد احدهما وسبڅکو وای شوي کنه بیا غسل صورتونه را بکر راوړي کا وان كان العين في يد احدهما ولم يورخا دا صورت ولو کنه یا اور رخا تاریخا واحدا دې دوړو شریک یو حکم دی خارج ته به ورکو یو د بلاس کې دی بلکې نه دی کنه چا چې نه دی خطه به ورکو يغذر الخارجي وان الرخا وتاريخ واحدهما اسبق د درم صورت دی نو بده کې فهو لاسبقهما تاریخا او دې کې محمد رحم الله بدل لغوي وعندهما وعند محمد للخارجي څلورم صورت یو بیان کړي بل نه دی وإن الرخا احدهما ولم يرخ الاخر فهو للخارج اجماعا څوک چې صاحبیت نه لري وقت به ورکو چا ویلي د امام سب قول چې وي غوي مورخ له به ورکو کذا فی شره ما يدعي الرجلان من الكافي ملخص پوه شو لیکنه به مخکې راځي 194 اول د ملک مطلق صورتو 8 صورتونه کې بیان کړو شپږ حکمونه کې خلمي ورپسې به افعل والا قصه پکې رااله به به ورپسې د ملک مقید بسبب الارث اوس ملک مقید ده خو بسبب الشراء او توکل لك وان ادعى الشراء من واحد یو کسیات کو یو امام زوی امام د عمران ناغس زبیر امام ته خسته ده البته دومره ده چې دا
کوم شي باندې دا وزم کوم او دام کوي زه ماته خسته زما دې دغه کتاب مین القضات زبیر وي ماته خسته زما دې او لا کتاب د بای سره د عمران سره لاس کې دی هغه په قبضه کې دی اوس به څنګه راځه ورلا وین الداعي الشراء من واحد عمراننا والعين في يد البايع اوس راځه ورلا اول صورت ولم يورخا تاریخ یو نه بیان کړی دا ولو کنه او دویم اورخا سوا نو کې مثال دا سب خپل بدی قدري مسله ده فهو بينهما نصفين وللاستواء ما في الحجه نه پیږي په دریم کچا سبق بیان کړو نو به وإن الرخاء وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما اتفاقا بخلاف ما لو ادعى الشراء من رجلين لأنهما يثبتان الملك لبائهما فالتاريخ بملك لا يتد به فيكون بينهما يوم مسألة دين بدل هذا أسبقت بين وركوه دا شروع من بدی کی چې یو کس یادو زه ما عمران نخسته زبیر وای ما نو به چې اسبق تاریخ دریم صورت کې موږ غلبه ور کوي اوس کچری عمران وای ما د نصر نخسته دی د زبیر وای او زه ما د عمران نخسته بایعین بدل کو نو اوس اسبق تاریخ والا لا دله به اعتبار نه ور کوو بلکې په من به وتنی مو ویږي کنه څوی بخلاف ما لو ادعى الشراء من رجلين دو کسان یاد کیو یو بلبل نو بدی وخت کې لانه ما يثبتان الملك لبایهما هر یو خپل بای ته ملک ثابتې نو بدی کې تاریخ چره به ملک خپل ملک باندې تاریخ اقدم ثابت اقدم تاریخ ذکر کول لا یتد به ایدی باندې اعتماد نه کیږي اعتبار به وتنوي فیکون بینهما پر حال درې صورت او شڅلورم وان الرخاء احد دون الاخر فهو للمؤرخ اتفاقا دې صورت کې به مؤرخ ته ورکو ولی لانه دا زکه دا دوه شي نه ثابتې یو ملک ثابتې چې عمران سره کوم کتاب د ازما دی ور سره ذاتی شیم تاریخم دا اوس زیادت ثابتې مدعي جوړ شو لانه اثبت شراء لنفسه دغه دی کنه ثابت کړل شراء د ځان د پاره لا ينازعه في غيره د تاریخ باندې چا کې د سره څوک جګړه کوون کې نو ځکابل خلاص نه دی ویلي کله چې دین رستو خبره کوي جسمه وان كان العين في ايديهما دا خو صورتو کنه چې په دې البای خبره وا دینه څلور صورت جوړ شو کنه او کوس په ايديهما زما د زبیر سره کتاب په شریک باندې قبضه کړي زم دا زما دی لکه زبیره ما عمران ناخسته زبیر وي نظما دی ما دی عمران ناخسته دی اق ملک مقید بالشرع خبر شروع ده وان كان العين في ايديهما الا اذا ارخا الا دی خدای کی وای چې تقسیمو به پکې نه مورخ لبه ورکو فولل هغه باندې تب کړي وای ان کان العين في ايديهما اگر چین د دوړو بلا سن کی ان وسلیه بکون ها الا اذا ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما دې صورت کې وای اسبق ته ورکوغه یعنی د دوړو بلاس کې دي دوړو تاریخ بیان کو نو چې مخکې تاریخ بیان کړي وغه ته ورکو وان کان في يد احدهما دا صورت پاتې اوس بچي نو فهو لذل يد تبع ورکو برابر خبره ده الرخا تاریخ الرخا ده کار الرخا ده علي پوښتنه سواء الرخا تاریخ بیان شوی او لم يورخ یا تاریخ نوی بیان شوی الا اذا الرخا وتاريخ الخارج اسبق ها دوړو تاریخ بیان کړی دی یو په اسبق دی نو په دغه صورت کې با صاحبیت تنوی فيقضى به للخارج كذا في الثامن من الفصولين پوښولې بي 195 وبينه الخارج اولى من بينه ذي اليد دمان ټول پويږي دا کله في دعوى الملك المطلق دعوه د ملک مطلق کې وځه قانون شلو چې خارج چې دی د صاحبیت نه دا موږ قدرت کې ویلو کزین کې وی په ملک مطلق کې ذولیت گواهانو له اعتبار نشته هغه سپي په اخیره کې ودا خاله بل طرف ته سفر وختله ځین کې نشته خبره باقاعده قاعده کلیه په شکل کې ویل چې په ملک مطلق کې څوک صاحبیت ده گواهانو له اعتبار
نه بخلاف دا والنتاج والنکاح کې سره د نتاج دا وو کې چې زما د غوا بچی دا یا د نکاح دا وو کې ما سره نکاح کړی د دې غوا سره نسیره غوا سره ها یو خزه یعنی یو سره د خزه دغه په قبضه کې او نکاح دا وکي ملک دا همدغه شان و دا ول ملک به سبب دا و د ملک وکي بګي یو که صاحبیت یادوما دا صورتونه مستثنا کوي تیخه صاحبیت په نتاج داوا کی صاحبیت د نکاح په داوا کی صاحبیت و دا ول ملک بسبب یا داوا د ملک وکي خدا سے سبب ذکر کی چاہے کہ تکرار نه کیږي لکه نتاج شو یا غتارونه نه میکپلا جوړ کړي و قدرت کیو کنه فإن بينت ذل يد فيها اولا بالاتفاق اصبر ذل يد اولای ملک مطلق کې منګه خارج ویل کذا في شرح الكنز للزيلعي تبيين تبيين الحقائق في باب دعوى الرجلين